نن موږ د پاکستان موږ عظیم مملکت نه تقریبا نه چاري کو په دې معاشره کې څومره خلک لګیا دي د دې وجود فکر وکړي دا زموږ مشران په یو ډیر د دې وطن لپاره څومره قرباني پیښ شو او الحمدلله دا وجود په دې برقرار دی تمام محترم په مقصد مکه باندې د مدینه منورې د ریاست اسلامي نفس دا واحد ریاست چې د اسلام په نوم باندې مشهور او دا اعلان شو چې په دې ملک کې لا اله الا الله قانون نافذ دي زموږ محترم دا دویم ریاست د مدینه منورې نفس الحمدلله د ایران د ملک راړه چې تعالی تشیع دي چې کوم دې د مسلم علما او علما قدر کول زما خدمت کې کول د پاکستانی په حیثیت سره چې تر پاکستان راغلی شاه پدالو مې کانیه کې سبق ویل سوق دلته د بادشاہ صاحب رحمت الله علیه په درس کې راځي سوق د منظور مهنګل سے شاګردان سوق د نور ټاون فاضلان زما محترم اعلی خطه کې الحمدلله د پاکستان علما دا ډاکټر شیر نشار جزاه الله ورکړي دا مولانا عبدالحق صاحب رحمت الله علیه دا بادشاہ صاحب رحمت الله علیه او د سوق نور رحمت الله علیه د دې لوی علماء او مشایخ شاګردان ایران په څیر لګیږي شیخ الاسلام عبدالحمید سے چې د اهل سنت والجماعت مشر دی تا هغه سره زما ملاقات وشو او دا هغه سره ملاقات دومره په حکمت سره ما وکړو چې الحمدلله څه خبره مې شو او الته کې د هغه جلساني پتا په سګرټي چې څوک هغه سره ملاقات دومره پابندیانه با شیخ الاسلام سے باندې ما ودی چې تاسو ډېر لوی کار کوي ما ته وایي ډېر روډ کې کار اس کار نه او هغه 45 سال پہلے دلته پاکستان کې سبق ویلې او دې پیړۍ کې په پیښور کې ماته وی دي سفرنامه مانسيري پورې ټول علاقې او د پاکستان سره د هغه محبت ما محسوس کړ په درې غنټې ملاقات زما محترم دا وطن زمونږ دی او په دې کې موږ ژوند دیرو موږ ته د دې ملک قدر پکار دی الله تبارک وتعالى دې موږ تاسو ته توفیق راکړي او د دې وطن حقيقي محبین دی الله تبارک وتعالى موږ تاسو ورته ان شاء الله دا سلسله به د مانځنه پس جاری وي موږ بګو او د موږ نفس ان شاء الله شجاعالدین شیخ دې تشریف وروړي علماء موجود دي ان شاء الله نو بیا به دا سلسله رواني الله تبارک وتعالى دې په دې باندې موږ تاسو ته عمل کولو توفیق راکړي واخر دعوانا الحمد لله رب العالمین